زه چې اوس کوم ځای ولاړ یم نو دا د کعب ابن اشرف قلعه وه. کعب ابن اشرف چې و نو دا یو سردار و د دې ځای او شاعر هم و او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به ډېرې بدې ردې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه را جمع کړل او ورته وی څوک شته نه چې دنه خلاص یې انه یؤذي الله ورسوله دی الله پیغمبر ته تکلیف رسي. نو حضرت مسلمه محمد ابن مسلمه په هغې کې ناست و. هغه ساعت هغه غږ ونه کړ نو یو 3 ورځې هغه پې سوچونه کول چې څه طریقه وکړي او دا محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د دې کعب ابن اشرف رضاعي ورور هم و. په 3 ورځ راغی او نبي علیه السلام ته وی ما له اجازت راکړه که زه تا پسې لږې بدې ردې ووایم او زه لر کوم د مخې. نبي علیه السلام ورته وی تا ته اجازت دی. هغه راغی او ده ته یې ووی محمد راغلی دی او کله رانه زکاتونه غواړي او کله رانه چاندې غواړي او تنګړي یو اوس رانه غله غواړي لکه غله راله راکړه. نو ده ورته ووی چې غله در کومه خو ما سره به په امانت کې سږدې ضمانت کې. هغه ورته وی ته چې څه وایې وی بس بچي را سره کېده. نو هغه ورته وی زما بچو ته به بیا خلک وایي چې تاسو غلامان وایي وی ښځې را سره کېده. نو هغه ورته وی زمونږ بچو له به خلک پیغور ورکوي چې مور هم په دغه کې ګاڼه شوې وه په غله کې. نو وی وسله به در سره کېدم. نو څه توره او زغر او دا یې ورسره کېښودل او په هغې طریقې ورسره تعلق جوړ کړ. سره دې ورسره تعلق جوړ کړ بیا یې وله بندوبست جوړ کړ. ده نوی واده کړی او محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه ځان سره 3 ملګري راوستل. صحابه کرامو دغه کته دا کجورو دا ټل چې ده کنده غوندې دغه ځای کې کېنول او دی راغی او کعب ابن اشرف ته یې ور وډبو. دی چې راکوزېده نو ښځې ورته وی د دې اواز نه ما له ستا د وینو بوی راځي مه کوزېږه. هغه ورته وی نه دا زما رضاعي رور دی. نو چې دی راکوز شو هغه سره کېناست یو ساعتې بیا چې هغه رخصتو محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه دی ورسره لږ ورکته ورکوز شو. په لاره ورته محمد بن مسلمه وایي د سر نه ډېر ښکلی بویځي خوشبویي ځي ډېر خاطر دی لګولي ځکه عربو خو به سر پرېښوده. نو هغه ورته وایي ما داسې ښځه کړی چې ما له ډېر خاطر لګوي. نو دی ورته وایي اجازت نه راکړې چې بوی کړم. نو هغه ورته وایي بوی کړه که نه. نو چې ده ورته څنګه سر ورنږدې کړ نو هغه د سر نه کلک ونیو او نور ورته ویې راکړې ویې بس هغه یې په تورو را باندې کړې او مردار یې کړ او لاړ نبي علیه السلام ته یې وویل چې بس د هغه نه مې خلاص کړې. دا د هغه کیله وه. دې ګټانو ته وګوره دې غټو غټو ته چې دا کیله او دا پکې برجونه جوړ کړي وو او دا چاپېره کجورې وې او ډېره مستي وه او نبي علیه السلام پسې به بد رد وي. دا پکې کوټې دي او دا لویه کیله وه. دا چاپېره دا هغه کیله ده. هغه دا کته کویې دی هغه هم پکې راولي کته د دې په صحیح داسې راشه ما پسې کویې هم پکې راولي ګټې تاسو زر ځای شا به یې دغه راتاوي کیمرا راتاوي تاسو دا کیمرا وروا رمله او دغه کې راځي راځي وروا رمله هغه ځای تاسو دا یې کویې او دا یې برجونه جوړ کړي وو او کیله وه ټوله دا غټې غټې ګټې دا ورسره کته شعب دی یعنې کوم ځای ته یې چې ورکوز کړو ډېر لوی ارامي و کښې باسه بیا